الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرین مسلمانانو پدې ځای کې زمونږه محترم رور زما شاګرد ولی سید اللہ صاحب د قرآن کریم درس کو آئے اختتام طرح سے دلیو آخری دری سورتنا غی پریخیو چداغی تفسیر او داغی وضاحت اغوزکم پدی سلسلہ کے مانا او تاثل دعوت را کردے زما دعا دا چې هغوی او د هغوی ملګري چې د پروګرام کې حصه اخیستې ده الله یې د ټولو دنیا هم ښایسته کړي او الله د آخرت هم ښایسته کړي. که یو انجینیر یو ماشین جوړ کړي نو دا هغه ماشین په چالولو باندې هغه انجینیر ښه پوهېږي چې هغه جوړ کړی. بیا نورو خلکو ته هغه طریقه د چالولو ښیي. داسې الله رب العزت چې دا دنیا پیدا کړه نو الله رب العزت ته ښه پته وه چې دا دنیا به څنګه چلیږي او دا به څنګه چلول غواړي. کہ او سڑے دا غواړي چې دنیا کې ژوند تیر کم او د امن تیر کم د خوشحالۍ تیر کم نو بعد د امن او د خوشحالۍ ژوند تیري چا طریقه باندې تیرږي کومه طریقه چې الله په واسطه د پیغمبر ښودلې ده وعده قانوني ده. نو د دې مطابق یو مثال وام کله چې بجلی جوړه شي ګریډ سټیشن ته راشي نو د ګریډ سټیشن نه ډایرکټ تار څوک نه راولي چې کور کې مې رڼا راشي بلکې د هغې نه بیا تار راځي بجلی راځي ټرانسفارمر ته او د ټرانسفارمر نه بیا غراځي کور ته میټر ته
دغسی اللہ رب العزت چه مخلوق در رنا را لگلا و رنا تکولی نو آگیلا اللہ انبیاء پیدا کرل کتابونی راولی گلا و لار خلق تو کولا کچرتا کور کے فٹنگ صحیح شوئی بلبونه هم پکې لګېدلي راډونه هم لګېدلي میانس کې تار کټ شي نو هغه بلبونه یې او هغه رڼا نه کوي دغسې که یو سړی وایي زه مسلمان یم زه د الله بنده یم زه انسان یم خو د هغه تار د الله او د الله د پیغمبر نه کټ شي نو آچاریم کامل مسلمان نشی گرزی دے اور کامل مسلمان دنیا میں نشی تلے دید بارا اللہ با انبیاء را لے گل او بیا انبیاء علیہ السلام دا بے وائی کولا دا مخلوق خیر خواہی دا پارا دا انبیاء علیہ السلام چبا اللہ را لے گل نو داور انسانانو نو د دې لپاره چې پریکټیکلی دا خلک وګوري چې دا انسان دی نو د اصلاح د معاشرې څنګه کوي دا عقیدې څنګه کوي دا عمل څنګه کوي بیا دا بیا چې الله برالیږل نو ای بعد د قوم په جواب باندې خبره کوله اللہ وی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی ما یو پیغمبر نور آلی گلے مگر دا قوم پا لب لہجہ میر آلی گل دا قوم پا جبہ میر آلی گل کہ پختانوں کے اللہ پیغمبر پیدا کن پختوئی ہوئی کہ پنجابیانوں کی پیدا کن پنجابی بیوی کبا عربو کی پیدا کنو عربی بیوی داد دید پارا چه قوم دا اغب خبر باندی پوئی گی زکر مورانای جبا اقبلا جبا باندی ہر سڑے خبوئی گی نو اللہ با انبیاء را لگل او ددی انبیاء کو واسطہ باندی میں عام مخلوق دلار خودلا آخری دا انبیاء علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راولی گو پارابو کی راولی گو کتاب اغل ورگو چاگم پارابائی جوابان دیو او پایا کتاب کے اللہ ددی ذکر گو چما کتاب رالی گلے سورہ رات کی وئی تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق دا آیاتنا دا کتاب دی آغا اللہ چه قرآن را لے گلے آغا چه را گلے تا طرف درفستان آغا رشتیا دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلقنا ایمان نراڑی کتاب راولی گدیلا چه خلق دے تیارین رنا تراؤ باسی نو سورہ ابراہیم کے اللہ داغی ذکر چکئی اللہ فرمائی الف لام را کتاب انزلناه الیکا کتاب انزلناه الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب تنوین تعظیم دبارا اللہ و مایو بہترین کتاب راولے گا مایو عظیم شان کتاب راولے گا تاتا میراولے گا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیلا میراولے گا چه خلق دیارو نارنا ترا ہوا سا
द कुरान हिकमत जिक्र कर दिला में नूर आली गले से तभी तिजारत का दिला नूर आली गले तभी पैसे उगटा दिला नूर आली गले दुनियावी मफादात उन्हें इस्तेमाल करना ना अल्लाह वो दिला में रावलेगा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिज अन्नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर किताब मंगरा लेकर रहता था दिल पारा चौकी खलगुल रात त्यारों नरना था त्यार कल शिरकी नुलानी ने तौहीद तराहुआ सा त्यार बदमाना इन्हो अमन तेराहुआ सा त्यार बिदातु रस्मुनी नुदाई ने राहुआ सा त्यारे और रणाई जिक्र कर स्ता कार बदाई ते वखत में त्यारे न रणा तराहुआ से और रणा दागी मिसाकात भी आगन दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तोरा त्यारवा द मखलूक ना अल्लाह यशो द मखलूक का गुना दी यशो द अल्लाह द गुना दी यशो अल्लाह येरो और द नेकानो बंदिगानो द औलियाए किरामो द पैगंबरानो शक्लुने जोड़ करी और इतनी तदागलू राजी और मंतवायु और देर ज़मीन का सवाल अल्लाह ता पेश कई लगा खाना काबा बैतुल्लाह पाई की भूटान प्रादू दो इबादत जायरों के दो टूल न बेहतर जाएगा बैतुल्लाह दे खुसरत आगे न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह प्रियगुल औलाद में औलाद की बनास्तु और दी इबादत को उन्हें पैगंबर मदीने पहुंचे चे बैतुल्लाह की मुज़दनुर ना यौ लाख अजर और सवाब ज़्यादा दे और बैतुल्लाह प्रिय खुदा तो बगार के नास हो इबादत को पैगंबर पाक बदी पो हो पैगंबर पाक चिदा कारून का दल चिबुतान दखल सिंधी कई चाँद इब्राहिम अलैहिस्सलाम शक्ल जोड़े चाँद इस्माइल अलैहिस्सलाम जोड़े वाली तो खुदायान वाली रुदाय निशु बर्दाश्त को ले दा बर्दाश्त पूरे निशु नागा इबादत बसखवन को चाँद शिरकियात लिदल नागा सा इबादत न को और नाल व बकार इराक़ी मनास हो जाते न बैतुल्लाह तकतल अर्दी इबादत को जगदाय बर्दाश्त को ले निशु चिमाखलू का अल्लाह ही इनकड़े अल्लाह इब्री खुदे दे और फिर चांदर आमदत छी हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागार के वनास व अर्दी इबादत को छनम वाला नवर्त जिसका दाखिल दी गलत काम न बने को द अल्लाह ना को मखलूक दूर अल्लाह रिशे द यौमना द औलाद न दूर अल्लाह रिशे चिनूर में उछला नौरा में जो अंदाए वागस्ता और कमर में वो लव कर रस्ता और बागी में खावरी वालों ने दखबला औलाद तो दुश्मनान कर से दिलियो दिया बल खुदा से दुश्मनानू चिया कौम बात बल कौम पलारा नशत ले या उहीद या फसल ना या चक वाले हो और बागी बांधी दुश्मनी जोड़ा शिवा पसवलू बड़ी बोगी शिव दूही में और चक बांधी दिया बल दुश्मनानू दावलाद दुश्मनानू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्त चिसौ कमा बकमा तरीके से दीना बने को तूर सादर दे संगे राटूल कम अकीदाए समकमा का अमल समकमा का माशरा समकम लार नो मालूमात नो अल्लाह एहसान को पैगंबर पाक के वही रावली गिरा और लारे और तौखेला
सूरह शूरा की अल्लाह फरमाई मां ताता औलार खेला कुरान में रावली को और ताता में रणा रावली गेला चखालक त्यारुना रणा तराव बासा मां रणा दरका उसका बदी हुआ कि तूर त्यारी अमन नहीं है फसादाती बदी हुआ कि दुश्मनान तरफ का नहीं है ते खात में जमा में अरबान रुबल अलार पीछे बगैर तो कुरान ना तकरीब राजी में बराना और तामीर राजी में बेखना खलक चिकूर वानई दोबारा चलना शुरू गई और चिकूर जुड़ई नो अवल बुनियाद शुरू की बुनियाद सही की दिया ब्या कोर जोड़ई कमाशरा समय मुल्क समय अमन रावली दा बगैर द कुरान द बुनियाद में नाराजी चतो बुनियाद ना कार के औखर को तो खुदाई किताब के नो पैगंबर पाक दा अल्लाह फरमाई वकज़ालिक औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान दारंगे मंगाता था वही हुबड़ा दरूद पल तरफना मादर दादरूलू इलाज रावलेगा वकज़ालिक औहैना इलैका रूहन मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान ताता पतन जिसम में बयान किताब और सब बयान ईमान पैगंबर पाक अल्लाह वही तादर ईमान द बयान पतन जिसम बखल को द चल खेमा सब बखल को द ईमान खेमा वलाकिन जअलनाहु नूरा नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना लेकिन गर्जू मंदी कुरान लरना अल्लाह वही मारना रावले गला चेखल को तो सही ला रहो के जमन बदकिस्मती दादा चमका कुरान सिर्फ मुला ता प्रे खुदे दा बड़ा तो मुलियानु कार दे मंगा अमियादी तभी यूज का न दाद मुला जिम्मेदारी आवाज है ना दा जमा उस्ताद जिम्मेदारी हुआ दादा आवाम जिम्मेदारी हुआ खुदाई किताब पर निजाम पोह की और खुदाई ने किताब निजाम खबर की सो कोई बड़े अमल के चाहे खुदाई किताब चाहता खेले हो गोया कि दा अल्लाह किताब या वक्तुल ललाल चमाल अखबरा तेरा के जायरा का नागो अंदर से माँ को भैया गुड़ के जब प्रो दे बढ़ के ये भी प्रदला अबल के सरबांडी सुरंदला तास तास आए पकी निश्ते कुरान खाना और नवाब ललाल चमाल जायरा का मखबला दियरा की खाना और नवाब और तवी ये गुड़ की टीवी दे अबल की वीसीआर दे अबल के बलसदी तास आए पकी निश्ते कुरान बुला ललाल चमाल जायरा का अगर तरी मंगा को सर्फ ना हुआ किताबु न दिया ताते रोजगार नहीं हूँ कुरान को प्रे खुदे शेव कुरान ना चावक नवर को जानी बिन पोया को जानी बिन न खबरो अल्लाह एहसानु को और बदी दौर की यो डाला यो जमात अल्लाह पैदा कर आगे कुरान रावागस न जुमात की केना असल देरों की केना असल उजरों की केना असल हर को तरी राशि दा किताब उचतवाली और दराफत किताब दे अलामा इकबाल से कवई फाशको यम्मा चिदर दिल मुजमरस फाशको यम्मा चिदर दिल मुजमरस ई किताबी नेस्त जिजी दी गरस सफा खबर दर्द को माच समाज लगे प्रतला दायो आम किताब दे दायो नाशा किताब दे चुप जा दर रफ्त जा दीगर शवत
چون جهادیگر شود کله چې دا یو زړه ته کوشي نو ټول بدن کې انقلاب راولي او کله چې بدن کې انقلاب راولي بیا ټول دنیا کې انقلاب راولي دا داسې بهترین کتابو زما نیکه زمیندارو زما ور نیکه زمیندارو زما خاندان کې مولا نه و تیر شوی زما علی صاحب علم وکړ او هغه دیوبند کې مکه مدینه کې چرای په خپل کلی کې د کلی هلکان پې راغونډول او خپل کاروبارونه وو نو د هغې نه به یې ښیښه جدا کوله په هغې به هلکانو له قرآن نسخه کاپي او قلم اخیسته او قرآن یې ورته ښوده وی بغیر د قرآن نه انقلاب نه راځي بغیر د قرآن نه د خلکو عقیده او عمل سمیږي نه نن د الله احسان دی د 20 لاک نه شاګردان زیات شوي دي او هغه چې هغه هر ځای کې قرآن ښایي چې کوم ملک ته تللی نه نو په هغې کې د قرآن درسونه دي چاینا ته یو وخت کې زه کاروبار نه وتلمه ګوانزو یو ښار دی زه روان ومه یو کس رامنډه کړه ما ته وایي چې ته څه کې ما مزدورۍ له راغلی یم ما تجارت کو هغه د کپړې نو ما ته څه کې دلته وی زه هم دغه له راغلی یم یو هوټل کې مونږه هغه تېرو ما هم ځان له کمره واخېسته سهار به بازار ته لړو بیا به رالو ماښام هغې ته ما وی یاره درس نه کوو مونږه د قرآن درس شروع کړو یو څو ورځې چې درس وشو ملګري را پیدا شو درس شروع شو بیا هغه ملګرو پیسې جمع کړې 80,000 یم او د هغه جومات د هوټل له پاسې جومات جوړ کړ او مای کې درس شروع شو قرآن نه بغیر انقلاب نه راځي قرآن نه بغیر امن نه راځي قرآن نه بغیر خوشحالی نه راځي علامه اقبال څه کوي دور نے میدانی کے آئینی تو چیست زیر گردو سر تمکینی تو چیست کتاب زندہ قرآنی حکیم حکمت اولا ازالستو قدیم تا دبرد نیشے ستا آئین دنیا کے سشے دے اگر دا قرآنی کریم دے چرا دی حکمت لا ازالہ قدیم دے من قرآن سلا گردو لے ہو صرف دیلا چناوی براوستا نو قرآن مجید بے والا پلاس کی ورگ چه دا بختور شي نو ناوی با هم قرآن پلاس کی ونیوی بے ماده دا قرآن ہوئی که خواهی سرمی گزارا ہوکا نو بلر بے او بلد سرمی ولی ہو من قرآن دورا عزتو که چه مڑے باوشن نو دسخار دا گوڑی او صابون سرمکی خود یو بلد و ملیانو بخرا بخر من د قرآن دوره احترام او عزت وکړه چې د ووټ به ضرورت راغی نو دې قرآن له ووټ ورکوي دا خو د قرآن عزت نه و د قرآن عزت دا و چې دا زده کړه او ځان پې پوه کړه او نورو ته یې وښیه قرآن دوه خبرې کوي یو دا چې د مخلوق تعلق د خالق سره جوړوي او دویم دا چې مخلوق ته دوستان هم کوي او دشمنان هم کوي دا دې دوست دی او دا دې دشمن دی د ده در باندې دا حق دی او د ده دا حق دی اول د الله حق نو کله چې قرآن کریم شروع کوي نو اول کې الله سوره فاتحه په هغې کې 3 حصې ذکر کړئ یو دا چې د الله سره تعلق پای کې ستاسو نشته نو اول کې وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او الله صفاتو کا چې د چا نه غواړي دا صفاتو کا چا چې پیدا کړي څوک د الله رزق درکوي چا ته وډاړي دا صفاتو کا نو اول الله صفاتونه دي چې دا الله مناسب صفاتونه الله لري
आगा अल्लाह रब्बिल आलमीन चे मालूम के मखलूकात अलालमीन हुई बिला रिज़्क़ वर गई, खंजीर ला रिज़्क़ वर गई, काफिर ला रिज़्क़ वर गई, मुसलमान ला रिज़्क़ वर गई, दूसरा दुश्मन ला रिज़्क़ वर गई। दासी मेहरबान ज़ात दे, आमी मेहरबान वाला दे, खासी मेहरबान वाला दे, मालिक यौमिद्दीन मालिक दे दरद फैसली, इख्तियार मंद दे दरद फैसली। कलची दा अल्लाह सिफतुन दी उकड़ा उस वक्त ज़ान नाजिस का कज़ान नाजिस के नबियान दर के नुज़ान व ताजिस का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यवाज़ इस्ता इबादत को दबलचान न कहू यवाज़ इस्ता न इमदाद वाड़ू दबलचान न वाड़ू मग पुख्तानों को बतावी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कुछ जुमात ना बाहर हुआ तू नबिया बनी पीरे बाबा बने क्या रामदत से और लुए जुआन रामदत से नवदा मुस्की तासवी मुसलमाना ताहु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वे नबिया दर तखई चुगवारे खलक जान ला मरगरी का गलत न जानो साता इहदिना सिरातल मुस्तकीम क्लाकी मंगा बनेगा लारा उगे मंगा नेगा लारा सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम पलार दागा गसानु चिताइन आम गड़ले पागई बांधी ताज बेसानु न गड़ी न गई लारा तो खाया नो के यहूदियान दर तो इच अलग जमन पलार राजा का जगह बमंगो खुदाए एहसान करे कुरान के अल्लाह नो या बनी इस्राइल अस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम पता सुनी नेमतु लकड़ी नना वरपसी मुआया वरपसी वही गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन चनदी आगा चगई बांधी गजब छवे दे अल्लाह से ना ताबिने मदुना एहसानु नकड़ी खुब याद में गजब कड़ई और यहूदियानु बांधी बिया गजब छवे दे वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह नुदा गई लारना चे गजब पिछवे दे हैरान परेशान रही द अल्लाह के अंदर तो कुछ दागे इबादतों का द अगना उगवाड़ा दोस्तान इधर तो मुखेल चाला पे नेमतुल अकड़ी दी अगली दोस्तान दी दुश्मनान इधर तो मुखेल चका गजब पिछवे हैरान और परेशान दी गई पसी मजा सुरख कोले मुझदे कुछ मतलब ही पोएगी क्या और जब मतलब ही न पोएगी तो सूरह फातिहा वही वो मतलब ही न पोएगी यो सड़ी तूती से आतले हो नौगा तूती ते खबर ही खेले वी तूती कदर पिंजरे में अखलास हुई जमींदार में बटी की दामी गई लुमा बेही कुड़काई बेही नुपाई के बदाने ऐसे ना चिखलो वाला वाले रखते ना वो खले तूती खबर इस दाकड़े यवरद पिंजरे न अखलास और चिपटी तलाल दाने ले महू का वाला कुड़काई पर अखलास है शो दखबे में एवनी हुए तूती चाहिए वाली वे दाने लखलो वाले दखबे ना वो खले वो मतलब ये न पूरी दे वो तूती बाबा जान में मतलब पोआ का मुझको के खुद मुझ में मतलब जान पोआ का नुचे संगे अवल के दाव खेल चिकला कुरान खत्मई नुबियाती खबर लड़ागे जैसे न पर जोड़ सबकीर की सूरह इखलास की सिर्फ अल्लाह द मखलूक ताल्लुक है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद जानी वो मतलब होगा कुल हुवल्लाहु अहद वाया पैगंबरा ऐलानु का पैगंबरा
الله هو الله أحد دغا الله دا یو دے چتا سوئی منئی اغا یو دے وهو ذکر مشرکینو اللہ منو قرآن داغی ذکر گئی وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کدینا تاسو کی د بارنا باران سو ګورئ نو دوی وی الله کدینا تاسو کی اسمان چا پیدا کړی دوی وی الله مشرکان ابو جهل دا منل حجونه هم کول مزونه هم کول خیراتونه هم کول خدای نه ورل چې الله یو دی حاجت پورا کول والا یو دی الہ هغه چاته وي چې هغه حاجت سر کوي او حاجت پوره کوي ډاکټر او حکیم دوايي ورکوي خو حاجت نشي پوره کولی حاجت پوره کول والا یو الله دی الہ هغه چاته وي چې هغه حاجت پوره کوي نو موږ کې وایي قل هو الله احد و پیغمبر شان د الله دی یکیو و پیغمبر آغا اللہ چی تاسوی منی نو آغا یو دے عبدالرحمن بابا وی حسنا چی وائی دی دال عزا وائی صورت بی سیار دے رب زمان نو سحاجت دے چی دبل خواتای وارم پخبل کور کی ہم کنار دے رب زمان من بچی دانا براو خطا میرے فلانی بابا لورشا چه مرض و براغ فلانی بابا لورشا و ورشا قبر تا دعاو کا زانتا مرگ مخیطا کا خدا نا چل دی جاروگانی پسان وہا من جوران ناس دی او پردو خزبان دی لاسو نوئی نا دا زیارت دے دا خود بدمنا ازائش بیا زیارت سنت طریقہ دالا قبر لورشا اگتا دعاو کا زانتا مرگ مخیطا کا دا زیارت ممنو قل هو الله احد و پیغمبر شان دادے اللہ دی یکیو سنگ یو دے اللہ سمد اسمد ما یسمد الی فی الحوائج سمد آغا چاہتا ہوئی چلتا جڑاو فریاد کی مصیبتوں کی نو اللہ سمد اللہ غزاد چاہتا جڑاو فریاد کی مصیبتوں کی انبیاء ورطا جڑل ایوب علیہ السلام پیغمبر دے اور باغ باندی بیماری راغلی دا اور چه تنشر رغدانوی چه زمانی کرامدت سی قرآن وی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ یاد کا ایوب علیہ السلام چه فریادی ہوگا اللہ تا اللہ مات تکلیف راو رسید وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ او تدیر رحم کون کے درہم کون کنا اللہ وی فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ما دعال دعا منظور کا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ما دعال دعا منظور کا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍ داغنا میگا تکلیف لرے کا انبیاء ورطا جڑل اولیاء ورطا جڑل اصمد لم یلد ولم یولد ندا اللہ نسوک بیدادی نا اللہ دچا بیدادے ندا اللہ نائب شدے نا اللہ دچا نائب دے ولم یکن لہو کفوان احد او نیشتے دے اللہ لا بمثل دے اللہ باندی اوتانا کفوی مثل دا دا اللہ من دا سوک نیشتے سنچے اللہ بغیر ظاہری اسبابو ہر سوینی ہر سگوری دار سے نہ خبر دے دا سی بلسوک نیشتے من بسکول چچا بناشنا خبر اوکڑا پختانو کو تا ایتس زبرگی مطلب بیداو چه زبرگ پار سے پوئی ادھا پختانو زبرگ چه لاڑی بے بائدی او پرتوک بے نوی بیدان ننگا پیر دے نو آگتا بے زبرگ بے بیدان ننگا پیر دے نا
په غیب بغیر د الله نه بل څوک نه پوهیږي را مدد کیدو والا بغیر د اسباب ظاهریه او بغیر د الله نه بل څوک نشته انسان دې ژوند دې ورته ما د پیټه اوچت کا ما سره امدادو کا ٹھیک دے چې موجود دی او حاضر دی نو کولای شي خو بغیر د اسباب ظاهریه امداد کوونکی صرف الله دې نو څه کوي ولم يكن له كفوا احد نشته دی الله لا په مثل الله باندې او تانا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اوس درته دشمنان خي دشمنان او دوستان باندې لازمه دي څوک څوک وایي یاره وایي چې دا ټوله دنیا یو شوی متفق شوی کنه نه نه ټوله دنیا نه یو کیږي دوست او دشمن د هر چا شته د پیغمبرانو مو دوستانی مو او دشمنانی مو دشمن نه بازان ساتي او دوست سره بازان نږدې کې او درته دشمن ښیي چې دشمن نه پناه غواړه خو دشمن دې ډېر چل ولی دی دشمن دې ډېر استاد دی د هغه نه ګوره بغیر د الله د امداد نه نشي بچ کېدی نو دې دوه صورتونو کې درته دا ښیي چې د الله امداد غواړه او د هغه نه پناه غواړه چې دشمن دې تباه نه کړي او دشمن دې دین نه بدله نه کړي زمیندار یو څو کاره کوي یو دا چې زمیندار کله فصل کري غنم کري جوار کري نو اول ځمکه حال دول واړی موږ ورته حال دول وایو چې ولې داسې هسې واړی یا بیا داسې واړی دویم کار دا کوي چې کله د هغه تیغونه راخیږي نو بیا دوایي ورته واچوي چې چینجې او پیشای راله تیغونه ونه وایي دریم کار دا کوي چې بیا هغه فصل له اوبه ورکوي چې هغه هجوم یې پرې رانشي فصل وچ نشي څلورم کار بیا دا کوي چې زما د فصل خلاف پراپیګنډا ونه شي اسنه چې له مڼو باغي او مڼې شوي او ډېرې مزېدارې تکې سرې خلک وایي د فلاني مڼې چې دي نو د هغې خوند ډېر ناکاره دی هغې کې اوبه نشته پراپیګنډا وشي نو بیا څوک مڼې نالي او پنځم دا کوي چې هغه خپل باغ ته چاپېره کټتار لګوي هغې ته باونډري وال کوي هغې ته شپول کوي چې اسنه حسدګر راشي او زما بوټي خراب کړي دا پنځه کاره کوي په دې صورت کې هم الله دا پنځه کاره درته ښیي یو قل اعوذ برب الفلق وای پیغمبره پناه غواړم په رب شلونکي باندې الله څنګه چې زموږه وشلې هر ډول واړېږي او هغې کې زرغونې راخېږي الله زموږ د ملک دا تیارې هر ډول واړې او په دې کې رڼا د امن راوله څنګه چې دانه وشله یو پای کې تیغ راخېږي الله زموږ د ملک دا تیارې وشلو او دې کې رڼا د امن راوله من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي او ما خلق یې وي الله د شر د هغه څه نه مې وساته چې پیدا کړي دي او ما خلق الله که ناکاره مولای نو د هغه نه مې وساته الله که ناکاره پیري نو د هغه نه مې وساته الله کے ناکار لیڈری داغنا میں اساتا اللہ کے ناکار حاکمی داغنا میں اساتا درم ومن شر غاسق اذا وقب
او د شرط تیاری نه کله چې پریوزي الله بیا په من باندې تیار مراولا فصل شي او چې وبنور کې نو هغه وچی الله بیا په من تیار مراولا قرآن دی راولیږي قرآن ویل شو ختم وکړ اسنه چې بیا را نه پاتې شي الله بیا موږ دې قرآن ته کېنو ومن شر النفاثات في العقد او د شر د بوګو او ګنا په غټو کې عقد وای غټی ته مجلس دا چې الله زمون خلاف را بګړډي کوي دا غي د شر نو مصادي لکه خلک وای کنه یره دا پنځبریان زیارتونه نه مانی اده یو لیان منی خیرات منی اول پنځبری زه زیارت منما خو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه خیرات منما خو په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه اسقاط منما زه دعا منما خو په هغه طریقه چې پیغمبر پاک کړي چې د پیغمبر پاک په طریقه نه منم دا خو یو دنیا ده چې لس دنیاګانې راجمع شي نه من ځکه قرآن وایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نظر دا سکار سمجھ دا مخلوق گمان دے 400 کامل ایمان والا دے ننا تراغی کامل ایمان والا نشکی دے حتی يحكموك فيما شجر بينهم تراغی چستا سنت فیصلہ کنو نگر زائی آگا مسانو کی چدائی درمیان ذرانی لی غمو خادی با پیغمبر پاک پر طریقہ کے ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت اور یا ضرور کی تانسیاؤ نمومی داگی نچستا سنت فیصلہ اکڑا اور درم شرد ویسلمو تسلیما بیا هم غاړه دستا سنت ہوتا بیا غاړه کی خودلا نو دا نه چې ته پراپګانډي او ته داګه نه متاثر شي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه چې بغض او حسد والی هغه ته د سم خبره کې وای نه منم رومبه گناه چې انسانانو کړو نو هغه حسد او بغض او د آدم علیه السلام زیو چې بل نور ته حسد او بغض پیدا شو نو خپل نور یې مړ کړ حسد ډېر ناکاره مرض دی او دا زمونږ په قوم کې ډېر دی په پښتانو کې چې په ډېر تقسیمای نو په اوږدوی تقسیمای لیکای چې بیا پکې د ټیکټر هغه پالې هم نځي برغنګي نه وي دی به کې کور جوړ کی حسد او بغض دې ناکاره مرض دی شیطان وی او ځلې په خر بار چولې دا مثالونه کله کله د پویا کولو لپاره وی بار یې چولې پاګي یو بوجا یو خاطرلی وا یو بل خوا د پاسه په وړه غونډه کوټه پراته وا چا دې تاسو کوي دی یو بوجای کې سړي ورته وی پدې کې دوکيري دړاکيري وېدا چرته وړي وېدا خرصلا وېدا سو کلی بیا د سیاسي خلکو په کاریږي سیاست دا دوکي موکي وی کوي دای په کاریږي وې دې بل بوجای کې سړي وی پدې کې مکر دے فریب دے وی دا مکر فریب هم سو کلی وی او دا دې خزو په کاریږي دی دی مکر فریب وی دا د پاسه په دا کوټه چې پرته دی کې وی دې کې حسد دے او بغض دے نو هغه ورته وی حسد او بغض هم سو کلی و وی د دې لپاره قبولیانو پروسه کال سای را کړي وا چې مولا راضی او قرآن وی دې ډېر کو صحیح جمعات کې کسو کس نه کوي خیر دی که جمعات تعالی نو خیر دی که جمعات کې سو خبرې کوي نو خیر دی او که یو طالب قرآن راوالي جمعات کې درس کوي
مولوی سے ہوئی بند کریں زما جماعت کے درس کے دے حسد او بغض ناکار شي خپل هم نه کوي چاته بلوم وته نه پریدي ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس ګوره په انسان درې حالت راځي یو د وړوکوالي ماشوم ته چې وایي څه درکړم وایي ماما د هغې له خوراک سره کاري که کپړې او که نه دویم حالت په انسان راځي د ځوانۍ ځوانۍ کې دی تکړه وي پرزول کوي کبډي کوي جوړو کراټي کوي او دریم حالت راځي د بوډاوالي بوډاوالي کې هغې غریب یاګي رسمي نه شوي پی کار نه کوي لاس نه کوي نظر کم شوی بس وایي چې زما ضرورت پوره کېږي نو دا راله پوره ده نور زه څه کوم زما به څوره ژوند دي دا درې واړه ذکر کړل او د دې مطابق د الله صفتونه ذکر کړل اول کې وی قل اعوذ برب الناس و پیغمبر بنا غواړم برب د خلقو باندې ربی ذکر کا اللہ چھ زد مور بگیڑا کیوں ما تارا لخوراک راکو اللہ چھ زوڑو کیوں ما پیسن پوئی دما پیدا شو ما تارا تد خوراک چل خیلے ہو تی دم اخلاقا مکا پای مسکل دی استاز نہیں ہے تو میرا بھی ہے تارا تا چل خیلے ہو یو ذل پیخور کے نمک بندائی کی مارګری را سره منګه د ټیکوي ناستو داسې کټ سره بل یو دوا دا پوډریان ناستو نو موږ د ټیکوي هغه پوډریان خپل کې خبرې کوي نو هغه یو پوډری بل ته وایي الګه پیسې پر څنګه لګي مونتشته او چې ټیکی په وګړو کې نشه پیوالو نو هغه بل ورته وایي مړه نشه به پیوالو او دا ټیکې مو خدای وعده کړی چې رزق به در کوم کنه راکوي به راله خو د نشې خو راته نه دي ویلي راله به پې نشه والو دی دا خپلې خبرې کوي دې کې یو څلور پنځه هلکان رالل ځوانان موږ سره خوا کې کټ کې کېناستل هغه یې هم هغه ټیکو والا ته وویل هلکه موږ له 2 کیلو ټیکه دغه کا کړی دغه کا هغه وی ښه ټیکې هغه یې پخوي او تقریبا تیارېدو کې وي دې کې د یو هلک تکان راغی چې اوچتې ګاډۍ ټیکه وی خان کم ځای ا دې نورو ملګرو ته ویل هلکه فلاني اکسیډنټ وکړو وی کم ځای وی په ابو خوا کې وی ځای چې زو ځان ورسو دا بل ملګری ورته وایي هلکه موږ چې د ټیکو ویلي دي نو هغوی د ټیکو ویلي وو که دې ته کینو ته هغه اکسیډنټ کړی دی هسپتال ته به رسول غواړي چې کوم هسپتال ته به یې وړي نو یې بیا دې سره څه وکړو او دی د دې ټینالیانو خبرې نه وې اورېدلې نو بل ملګری ورته وایي مړه وایي داسې به وکړو بل دا به دې د عاجزان ناست دي دی له ورکړو نو هغه ټیکو والا ته اواز وکړه پیسې بلې ورکړه او یې چې دا تیارې شي نو دغه دا پوډریان چې ناست دي نو دی له ورکړه او دی لاړل هغه کړی راواغسته راوړه چې دې پوډریانو ته یې کېښود دا یو پوډري بل ته وایي ما درته نه وي چې د رزق ذمهداري خدای اخیستې ده و د هغې دومره اعتماد شته ستا نشته مولا دا دین خرڅ کړه دین سره د غداري او بېایماني وکړه رب هغه قل اعوذ برب الناس و پیغمبران بنا غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس واکدار د خلکو الله که زه ځوان وما زه طاقتور وما خو اختیارات مې ستا دي مالک مې ته یې اله الناس
الله ز بډای ما ز خپل کارونه نشم کوله خو ته مې لای ته مې حاجت روای الله تعالی کارونه سرته ورسو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې اونکی پټنا چا پټ راځي او بیا بیا وسوسې چي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې چي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس شیطانات دو قسم دي یو د پیریان نه د اور نه پیدا دي اچھا اعوذ باللہ وایو تختی ایسے دلاغونی شیطان دے آیت کرسی وایو تختی یو د بانیانو شیطان دے چدا فساد کئی روانے کئی بدمنی پیدا کئی اگر دیر ناکارا شیطان دے اللہ من دے دوارو شیطانان نو ساتی کمین الجنتی ہے کمین الناسی اللہ کده پیریان نہیں ہو کده بانیان نہیں من در دوارا قسم شیطانان نو ساتی زمان محترمو مسلمانان رونو دا قرآن خدای منتے ہو قانون رالی گلے دی که دا پبلک لائف دا پارا دا خلق دا جوان دا پارا اصول دی دا خرز او دا خاون اصول دی دا بادشاہ دا رئیت اصول دی دا کلی او دا من دا سمیدو اصول دی دا مخلوق او دا خالق دا تعلق اصول دی خمد دا قرآن لوخ ورنک رازئی چه پا دے 24 گھنٹے کی یو 15 منٹا قرآن لور زیاد نا خیر دے جو وقت در سر نہیں یو 15 منٹا قرآن لور کا تاو دنیا دور سبق ہوئی دو دنیا پی ایچ ڈی دی اکڑا مختلف دغبان تیسیز دیولی کل مختلف کالجون یونیورسٹی دیو کتی راشا لگ دا قرآن فتمو گورا کنا دا قرآن نمزان اشنا کا او دا اللہ احسان دے یو زمانہ دا سوا چه علماء با سبق خود او کتاب کے بایت راگے وی بے ترجمے مکو کافر کی گی ترجمہ بے نکولا زکا اگل اخبلا نورتلا خدا اللہ احسانو دا پجبین نے رنا را اچھا تشوا او دا قرآن درسونا شروع شو دا این دا اثر دے چه زمانگا دا صوبی چیف جسس چی مخیو نو اگم زمانگا شاگرد دا قرآن درس کے پا فوج کے لولو افسران دا قرآن درسونا کئی پا پولیس کے لولو افسران دا قرآن درسونا کئی او دورا انقلاب راگے چنانچہ او فوجی جرنیل تقریر کئی انہوں دا قرآن آیاتونا پکی ہوئی زکا آگتا پتا دا چیاسی زمان تقریر کی اثر نیشتے چلو قرآن آیاتونا نہیں کئی او سیاسی لیڈر تقریر کئی نو اغم سرائی کو سر پکی ہوئی چی بلنور تھی اغم غلط ہوئی ہوئی ہے زیا چی بل ہوئی ہے بدی پوہ دی چی انقلاب راگے زمان مارگرو انقلاب راگے قرآن دا معاشرے ہوئی سوگر زیدہ وراشای دا خدای کتاب زدکی سبب اللہ دا پیش کی گئی اللہ با تپوس گئی پیغمبر بوئی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بوئی اللہ زمان قوم قرآن شاہتا غردو لے ہو جب بتا شکایت کئی نم داغی جواب تیار کا شاہتے مغرزو راوائلہ او ملئی سے بتوایا چه ماتا دے قرآن ترجمه شروع کا او بدیزای وابدا کالونای منگورا کی مولی سیدولا دیر بہترین عالم دے دو والد سے دیر بہترین عالم ہو او دیزای درس گئی نو کدیز ازگار نیو نو ادوائی منگ دبا درس کے پزورے بھی کوئی یو آیت در دوئی او داغی ترجمه یو وقت براشی چه دو قرآن عالم بچی او کمیانس کے مرشوی نو دا قرآن تعلیم با مرشی سبا قیامت کے اللہ تعالی اللہ سے کو تعلیم دا قرآن ما خو قرآن زدکو زمانگا یو عزیز کے دا مشر سڑے ہو یو رازی ما توی روار زبا قرآن زدکم ما اولی نا کاکا
هغه قرآن شروع کو اوس وفات شوی الله دې وبخي یو 3 کاله پس ما پسې راغی ویرواره زما خطر دی ته به راځي بیا دا چې راته ویلي چې یو آیات وایا ما یو آیات وی او خلاص شي قرآن نو ته به راځي او زه ختم لاړم زما مهربان د نن نه دا هدوکا چې زه به د خدای کتاب زده کوم ځان به مې پوه کوم که تا ته د بادشاه خط راشي نو په ټوله مینګوره کې ګرځې یاره ما ته دا خط ولولوي زه په انګلیش نه پوهېږم زه په فرانسیسان نه پوهېږم خو چې دا الله خط راغلی تا چاته ویلي چې ما ته دا الله خط ولولو الله ما ته څه حکم کړی څه نه منې کړی راځئ چې د خدای کتاب زده کړو د خدای کتاب وایو دنیا کارونه کوه هغه منع نه دي دنیا جائز ده قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق المال والبنون زینت الحیات الدنیا او چې دین سره مالی هغه بیا زینت دي او چې دین سره نه بي دینای سره هغه بیا آزادي راځي د خدای کتاب ته کېنئ او د خدای کتاب وایي یو ځل ختم شو بیا شروع کړئ الله دې زموږ نه رضا شي او الله دې موږ د قرآن سره تړلي د دنیا نه بوځي آخر کې دعا وکړئ دا څومره ملګري چې راغلي دي د چا څه وایي جو ضرورتونه دي